رځو پرم ته. پرم دې لپاره استعمالیږي تاسو غواړئ خپله ډاټا د پرم په شکل کې وګورئ. د پرم په واسطه تاسو کولی شئ خپلې ډاټا ته نور معلومات هم ور ثبت کړئ او یا کوم معلومات ډیلیټ هم کړئ. د دې لپاره لومړی موږ دلته څه معلومات لیکلي د معلومات سلیکټ کوو. د سلیکټ کولو څخه وروسته څو ډاټا په پرم کلیک کوو. پرم کې اوس موږ ته آلریډي شو کوي دې کې نه ریکارډ موجود دی. نو د نه ریکارډ نه موږ په لومړی فسټ ریکارډ کې ولاړ یو. پاینیکس سره مخته نور ریکارډ راته شو کوي. فار ایگزامپل اسد دا انجینیر دا 9000 سیلری ده. پاینیکسټ ډاټ دا ټیچر دا 8000 سیلری ده. سیم دا ډاکټر دا 5000 داسې مخته ځو او پریویس سره واپس ځي. که غواړئ تاسو دې ته نوی ریکارډ ور ایډ کړئ څنګه به نوی ریکارډ ور ایډ کوو. نیو کلیک کوو. په چیش نوم سره ایډ کوو. فار ایگزامپل کریم جابی چې ده جابی انجینیر ده څومره معاش خلی 7000 انټر وو. دلته ډایرکټ ورته ایډ کی. د نیو سره موږ کولی شو نوی ریکارډ خپلې ډاټا ته ور ایډ کړو. او ډیلیټ سره کوم ریکارډ تاسو ډیلیټ کول غواړئ هغه ډیلیټ کړئ. دلته کوم ریکارډ تاسو سلیکټ کړی وي هغه ډیلیټ کړئ. فار ایگزامپل کریم نوم دا ډیلیټ کول غواړو. ډیلیټ کلیک کوو. اوکې کلیک کوو. ډایرکټ ډیلیټ کړئ. او کرایټیریا سره کرایټیریا یعنې پاینټ وظیفه اجاره کوي. تاسو غواړئ صرف ټیچران وګورئ یا صرف انجینران وګورئ دې دپاره یوز کیږي. فار ایگزامپل کرایټیریا کلیک کوو. جاب بای جاب یې راته سرچ کا یعنې کرایټیریا سرچنګ کوي پاینټ وظیفه اجاره کوي. ENGINER انجینیر. پاینیکسټ اوس کوم انجینران دی هغه راته شو کوي. رسول انجینیر د وخرو بل نشته. رسول د انجینیر اسد دا د دوه انجینران دی دا راته شو کړو او نور نشو کوي. یعنې کرایټیریا سره تاسو یو شی پاینټ کولی شئ. او ریسټور مطلب دا ده کله تاسو نوی ریکارډ ورکئ نه غواړئ دا راشي دلته واپس ختمول غواړئ واپس ختمیږي. فار ایگزامپل موږ نوی ریکارډ ورکړو دا واپس ختمو ریسټور سره واپس ختمیږي. دا د کرایټیریا وظیفه وه د سپارم. سب ټوټل ډېرې وظیفې اجرا کوي. یعنې فار ایگزامپل تاسو په یو سکول کې ټیچر یا بل ځای کې کار کوئ تاسو سره مختلف پرسونل کار کوي. یعنې آفیس کې منیجر په حیث کار کوئ. تاسو سره ټیچران کار کوي ډاکټران دي انجینران دي همداسې نور. تاسو غواړئ د هر یوه ټوټل وباسئ. کانټي کې مین میکس ټول درته شو کړي. د دې دپاره لومړی څه معلومات خلاصوو دلته الریډي ما سیو کړي دي. فار ایگزامپل دا ما اوپن کړو. یعنې نیم کې نیم دی پرسونل نیم دی. دلته جاب کوم جاب یعنې کوم وظیفې والا دي دلته ټوله دي او دا سیلری دی. یعنې د سب ټوټل دپاره باید تاسو منظم ولیکئ. جاب غواړئ جاب باید منظم وي یا نیم باید منظم وي. یعنې منظم څه مطلب و جاب دا په جاب کې لومړی موږ ټول ټیچران لیکلي ټیچر بیا انجینیر. که چېرته دا داسې ګاډ وډ وي فار ایگزامپل لومړی ټیچر ده بیا ډاکټر ده بیا انجینیر ده دا سب ټوټل کې بیا کار نه کوي. د دې دپاره به لومړی د یو جاب والا لیست جوړوئ بیا بل والا او بیا بل والا. لکه ما آلریډي دلته جوړ کړي دی. لومړی ټیچر والا دی بیا انجینیر ډاکټر او همداسې نرس والا. که چېرته دلته ترتیب نه و بیا تاسو کولی شئ د ډاټا مینو لارې هم د سورټ کمانډ په واسطه ترتیب کړئ. اوکې دا آلریډي ترتیب شوي دي. د دې دپاره دا ټول سلیکټ کوو. ډاټا ته ځو. سب ټوټل کلیک کوو. ایټ ایچ چینج ان په نیم باندې اپلای کول غواړئ بای جاب بای سیلری وچ فار ایگزامپل بای جاب. یوز فنکشن سم کوو. دلته سیلری انتخابوو. اوکې لومړی ټیچرون دي ټیچرونو ټوټل یې راته وبسلو. ټیچر ټوټل همداسې انجینیر ټوټل راته وبسلو او همداسې پسې د ډاکټرانو ټیچر ته ټوټل راته وبسلو او ګرین ټوټل یې دې ټول دا راغلی ده.
اوکې همداسې که غواړئ کڼ کې ده کڼ کېږي هم کانټ. اوکې کڼ په اپلای شو او سم یې ختم کو. یعنی اوس که چېرته تاسو غواړئ دلته موږ د سم په ځای کڼ راوستو سم ختم شو او کڼ راغی. که تاسو غواړئ کڼ یې کوئ سم یې کوئ مین میکس د ټول درته وښیي. د دې دپاره ډاټا ته واپس سو سب ټوټل ریپلیس کرنټ سب ټوټل دې نه ټیک مارک لري کوو. اوس اوکې کڼ کوي هم همداسې کڼټ سمی کا سم اوکې او ایوریج هم وباسه ایوریج او همداسې میکس هم پکې وښیه او مین هم پکې وښیه. اوکې یعنی اوس که چېرته د ریپلیس کرنټ سب ټوټل کې ټیک مارک موجود و کله تاسو دلته سم په اپلای کو بیا هغې باندې کنټ اپلای کو یا مین یا میکس سم ختمیږي مین میکس په اپلای کېږي. که چېرته ټیک مارک نه و تاسو ټول په اپلای کولی شئ. فار ایگزامپل ټیچر مین سیلري دا اخیستې ده مین د 2 ځله ریپیټ شوی ده او میکس سیلري دا اخیستې ده زیاته سیلري ایوریج یې دا ده ټوټل یې دا راغلی دي 4 ځلې اخیستې دي. همداسې انجینیر والا ښیي انجینرانو پر ایگزامپل مین سیلري دا اخیستې میکس دا ده او ایوریج یې دا ده ټوټل یې دا ده 5 ځلې اخیستې دي. همداسې ګرین ټوټل هم درته شو کوي. اوکې او که ټیک مارک موجود و دلته بیا یو چې اپلای کوئ بل له منځه وړي. پیج بریک بټوین ګروپ دا ټول په یو پیج کې ښیي. کله موږ پرنټ وی کې وګورو په یو پیج کې ښیي. تاسو غواړئ هر یو ځان ته بریک کړئ یعنې د هر یو ټیچر ځان ته بریک کړئ ډاکټر ځان ته بریک کړئ. دې دپاره څو سب ټوټل پیج بریک بټوین ګروپ. اوکې اوس پرنټ وی ته ځو هر یو ځان ته شو کوي. نیکسټ 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 او سمری بیلو ډیټیلز دپاره یوز کېږي. لومړی به دا ریمو کو ریمو آل سره واپس ختمیږي کوم شیانو په اپلای کړي. سمری ډیټیل دې دپاره یوز کېږي. سب ټوټل په دې باندې سم اپلای کا. اوکې موږ ته ګرین ټوټل د دې لاندې ښیي. ګرین ټوټل که غواړئ تاسو ته دا ټاپ سایډ کې وښیي سر طرف کې وښیي. دې دپاره سب ټوټل سمری بیلو ډاټا ټیک مارک لري کوو. اوکې بیا راته ګرین ټوټل ټاپ طرف کې شو کوي. د دې مطلب دا ده واپس ختمو ریمو آل واپس به ختم شي. ویلیډیشن دې دپاره یوز کېږي. تاسو غواړئ په یو سلیکټ شوي انتخاب شوي ځای کې چا دپاره یو مسیج ورکړئ یعنی نمبر دپاره ټیکس دپاره ډیټ دپاره ټایم دپاره. تاسو چاته یو ځای انتخابوئ په هغې کې یو مسیج ورکوئ چې په دې ځای کې فار ایگزامپل greater than 10 you cannot write anything or less than مختلف میسیج ورکولی شئ. د دې دپاره لومړی یو ځای انتخابوو ځو ډاټا ویلیډیشن. لومړی د سیټینګ انپوټ میسیج ایرر الرټ. سیټینګ کې ورته هول نمبر ده ډیسیمل ده هر یو ځان ته وظیفه اجرا کوي. لومړی د هول نمبر کې دلته ډاټا بټوین ورکوئ ناٹ بټوین ورکوئ ایکول ټو ورکوئ ناٹ ایکول ټو ورکوئ. دا باندې تاسو الریډي پوهیږئ ځکه دا تاسو ته څو ځلې ریپیټ شوي دي. فار ایگزامپل بټوین minimum between 10 and maximum 40. زه ورته وایم چې د کوم سلیکټ شوی ځای ده په دې ځای کې د 10 او 40 منځ کې کوم عدد وي ایکسپټ کوئ دې نه بغیر نور مه ایکسپټ کوئ. یعنې 40 نه زیات مه ایکسپټ کوه 10 نه کم مه ایکسپټ کوه. انپوټ میسیج یو میسیج ورکوئ دی کې که دا ټیک مارک موجود نه و دا کار نه کوي دلته به ټیک مارک موجود وي. ټایټل کې ورکوو فار ایگزامپل تاسو خوښه دلته څه ورکوئ ویلکم. انپوټ میسیج کې ورته یو میسیج ورکوو پلیز انټر
please enter your choice. error alert یعنی کله تاسو غلطي کوئ څه میسیج درځي ورته چې کله غلطي کوو wrong دا میسیج ورکاو please enter correct value. دلته سټایل وارنینګ والا سټایل ورکوئ انفارمیشن والا ورکوئ سټاپ والا ورکوئ پر ایگزامپل وارنینګ که دلته ټیک مارک موجود نه و دا کار نه کوي دلته باید ټیک مارک موجود وي تاسو مختلف میسیج دلته ورکوای شئ دا اوکې کلیک کوو اوس پلیز انټر یور چایس دلته کوم 10 40 منځ کې کوم عدد ورکوو هغه ایکسپټ کوي او که 40 نه زیات ورکو میسیج راځي پلیز انټر کریکټ ویلیو او که 10 نه کم ورکو هغه میسیج راځي اوکې بیا ځو ډاټا ویلیډیشن setting apply this change to all other cell with same setting دا بیا کلیک کوو بل د پدې کې ډیسیمل اشاریه 2.5 نه ونیسه تر 8.12 پورې دې منځ کې کوم اشاریه عدد وي ایکسپټ کوه دې نه بغیر نور ما ایکسپټ کوه 2.9 8.3 सॉरी गलत 8.5 ने एक्सेप्ट की ज़्यादा या 9.6 ने एक्सेप्ट की या अंदाज से अप्लाई दिस सेटिंग ब्याजू डाटा वैलिडेशन अप्लाई दिस सेटिंग टू ऑल लेस्ट वर्को दे ځای کې قادر نوم ایکسپټ کوا بیا کما چو کیبورډ لاري کما موسی کما ولی کما احسان کریم اوکې کلیک کو اوس دې نومونه کوم دلته موږ ورکړي دي ایکسپټ کوي اسد د موږ ورکړي نو پلیز انټر کریکټ ویلی میسیج راځي ډاټ پلیز انټر کریکټ ویلی قادر ورکړی دا ایکسپټ کوي بیا ځو ډاټا ویلیډیشن اپلای دی سیټینګ کلیک کوو ډیټ تاریخ غواړئ زه ورته بټوین فرام 2008 یعنی 2003-2008 منځ کې کوم ډیټ وا ایکسپټ کوه د 2003 نه کم ایکسپټ کوه 2008 نه زیات ما ایکسپټ کوه اوکې 2004 ایکسپټ کوي 2006 تر 2008 پورې 2008 نه پورته نه ایکسپټ کوي ډایرکټ میسیج راځي همداسې بیا ځو ډاټا ویلیډیشن اپلای دی سیټینګ ټایم ورکوو from 2 o'clock to 10 o'clock in 10 o'clock months की कौन अगर एक्सेप्ट कवा देना ज़्यादा कम एक्सेप्ट कवा 2 o'clock एक्सेप्ट कवी 7 o'clock एक्सेप्ट कवी 1 o'clock नहीं एक्सेप्ट कवी या 10 ना ज़्यादा o'clock वर्क हो पर एग्जांपल 12 o'clock नहीं एक्सेप्ट कवी सुबिया वैलिडेशन टेक्स्ट लेंथ څه دی پر یوز کی 4 and 8 یعنی لمړی دا سر سلیکټ کو 4 او 8 منځ کې یعنی د 4 نه کم کریکټر وي ان ام په دې ځای کې ما ایکسپټ کا او چې د اتو نه زیات کریکټر ولري ما ایکسپټ کا اوکې اوس دلته موږ نوم لیکو اسد ایکسپټ کوي یو 4 نه زیات کریکټر او کم کریکټر ورکو نه ایکسپټ کوي ډاټ نه ایکسپټ کوي یا اتو نه زیات کریکټر ورکو نه ایکسپټ کوي ډایرکټ میسیج راځي او پاس تا ختموي ویلیډیشن کلیر آل او پاس ختمي اوکې
اوکې بل د ټیبل. ټیبل څه دی پاره یوز کیږي؟ ټیبل ټیبل کې موږ کولی شو مختلف فرموله حل کړو. ما مخکې تاسو ته تشریح کړي دي په فرمولا کو، تاسو باید وګورئ ما ډېرې فرمولې پکې حل کړي دي. یعنې په دې کې ډېر زیات فرمول موږ حل کولی شو، خو غواړم زه یو فرمول نن بیا هم درته حل کړم. فار ایگزامپل لومړی دلته لیکو نیم، ډے، منت، ایئر. احمد، موسی، قادر. څومره روپۍ خولي؟ 700 500 300. right here 30 and 356. یعنې دلته د تاسو سره پرسنلی کار کوي. احمد ته یو ورځې 200 روپۍ ورکوم، موسی ته 500، قادر ته 300. میاشتې به 100 روپۍ رسي، کول به 100 روپۍ رسي. د دې دپاره لومړی دلته 2 عدد لیکو، دا ډې کې ضرب کوو، مساوي یو عدد سلیکټ کوو، ضرب بل عدد سلیکټ کوو، انټر. د ټول سلیکټ کوو، ډاټا مینو ته ځو، ټیبل را انپوټ سیل کې ورته دا پسنی عدد ورکوو، کالم انپوټ سیل کې ورته لاندنی عدد ورکوو، اوکې کلیک کوو، ډایرکټ راته شو کوي میاشتې 10 روپۍ او کال 10 روپۍ. په دې کې مختلف فرمول موږ حل کولی شو. ټیکسټ ټو کالم، ټیکسټ ټو کالم سره کولی شئ تاسو خپله ډاټا کلمو ته په کلمو باندې وویشئ. د دې دپاره لومړی زه څه معلومات لیکم. دلته موږ ولیکلو نیم کما فادر نیم کما ادرس کما سالري کما فون کما جاب ورک. یعنې څومره معلومات لیکئ دلته معلومات ولیکئ. د معلوماتو لیکلو څخه وروسته دلته کلیک کئ ډاټا ټیکسټ ټو کالم. لومړی دا ډیلیمیټډ او بیا د فکسډ ویت. ډیلیمیټډ ټیکس یعنی ای ته یوز کیږي چې په کوم کې کاما، ټیب یا سپیس یوز شوی یا د کیبورډ لارې کوم کرکټر یوز شوی. فار ایگزامپل ډیلیمیټډ انتخابوو، نیکسټ کلیک کوو. ډیلیمیټر یعنی تاسو کوم ډیلیمیټ ورکړی ده، کیبورډ لارې مې ټیب ورکړی ده، سپیس ورکړی ده، سیمی کالن ده. ادر مطلب دا ده کیبورډ کې تاسو یو حرف ورکړی، ټي یا وای کوم حرف ورکړی او که کما هم ورکړې ده. دلته اوس موږ ورکړې وه کما، دلته به کما ورته انتخابوو. بیا نیکسټ کوو، فینش کلیک کوو، ډایرکټ راځي. ادر مطلب دا ده، ادر مطلب څه دپاره ادر یوز کیږي. اوس دلته موږ ولیکلو نیم، کیبورډ لاره مو ورکړی ټي، فادر نیم ټي، address T، salary T او phone T، job T او work. یعنی اوس ادر چی شو؟ دلته موږ سره ټي شو. دا سلیکټ کوو، ډاټا ټیکسټ ټو کالم، نیکسټ. ادر چې ورکړی ادر کې ټي وه، ټي به دلته ورکو. که سیمی کالن وي سیمی کالن، که ټي وي کوم شی ورکړی وي. ادر مطلب دا اوس موږ ټي ورکړی وي، ټي به دلته ورکو. بیا نیکسټ. دې دپاره تاسو د کلم دپاره پرمټ ډیزاین انتخابولی شئ. جنرال حالت کې دا راشي، ټیکس حالت کې، ډیټ حالت کې که روان اخلي، دې کې به جنرال انتخابو. ډیسټینیشن، ډیسټینیشن کې اوس آلریډي A1 سلیکټ شوی دی، یعنې دلته A1 ده. که دا A1 سلیکټ شوی و د ډاټا په خپل ځای کې پاتې کېږي. که تاسو غواړئ د بل ځای ته یوسئ، ډیسټینیشن کې ورته بل ځای انتخاب کوي، بل ځای ته ځي. فار ایگزامپل زه د A1 نه وړم، کوم ځای ته وړو؟ د کلیک کوو، دلته دی راشي، دلته کلیک کوو، فینش کلیک کوو، ډایرکټ هغه ځای ته ځي. ډاټا هغې ځای نه دې ځای ته کاپي کېږي. او که چېرته هغې کې ټیک مارک موجود و، ډاټا ټیکسټ ټو کالم، نیکسټ، نیکسټ، خپل ځای کې دې پاتې شي. بیا چینج کوو نه، فینش، ډایرکټ خپل ځای کې رسي. او همداسې ایډوانس ته ټیکسټ ټو کالم، نیکسټ، نیکسټ، ایډوانس. ایډوانس دپاره تاسو ډیسیمل اشریه دپاره دلته کرکټر ورکولی شئ. که اشریه په ځای ګریټر دین ورکړئ، هلته به ګریټر دین یوز کوئ. که لیس دین ورکړئ، لیس دین ورکړئ. که کوېشن مارک ورکړئ، کوېشن مارک دی کې دا څه ده. 1000 سپریټر
یعنی فارموله دپاره تاسو یو سپریټر ورکوه شئ. دې کې اکثره باید کمه موږ ورکو. اوکې بل د دې کې فیکسډ ویت دپاره په یو سیل کې یو نوم لیکو. پر ایگزامپل ومې لیکل افغانستان. دا سلیکټ کوو ډاټا ټیکسټ ټو کالم فیکسډ ویت کلیک کوو. نیکسټ ځان ته حجرې ته وړو دلته کلیک کوو. بیا نیکسټ فینیش ځان ته سیل ته ځي. کنسولیډیټ زیاتې وظیفې هم سرته رسوي. خو زه غواړم تاسو ته داسې فارمول پکې حل کړم تاسو سره پرسنل کار کوي. پر ایگزامپل 4 میاشتې یا 3 میاشتې کار یې کړی دی. تاسو غواړئ د هر پرسنل د 4 یا 3 یا 5 میاشتو سیلري را سره جمع کړئ. د دې دپاره لومړی دلته چارټ غوندې جوړوو او به لیکو نیم منت سالري. نیم کې ورته نیم ورکو احمد جمیل موسی اکرم. کومه میاشت کې کار کړی دی دلته ورته منت نیم ورکو. منت مثال ورمې کړه جنوري. سیلري څومره خستې ده د 6000 9000 6000 5000. اوکې دا به کپي کو شیټ 2 ته سلیکټ کوو رائټ کلیک کاپي شیټ 2 کې به پیسټ کو او همداسې دا به کپي کو شیټ 3 ته. تاسو کولی شئ نور شیټونه هم انزرټ کړئ مختلفې شیټونو ته وړای شئ. اوکې لومړی شیټ کې جنوري کې دا معاش خسته ده. دویم شیټ کې به ورته ورکو فروری مو ورکړه. دې کې معاشونو کې تغییر راغلی ده. د 5600 روپۍ خستې دي. 3500 خستې دي. د 3000 خستې دي. 7000 خستې دي. همداسې شیټ 3 کې مو ورکو مارچ. اوکې تغییر راولی نه راولی فرق نه کوي. د 3000 خستې دي. د 6000 خستې دي. اوکې یو شیټ به بل هم انزرټ کوي. دې ځای نه انزرټ کوئ خوښه مې انزرټ مې نور هم انزرټ کولی شي. ورک شیټ دا به دې خوا راکش کوي. دا ډاټا به شیټ 4 ته هم کپي کو. سلیکټ کپي شیټ 4 کې به پیسټ کو. دې کې مې پیسټ کړه. دلته به ورته نومونه ورکو. دې ته مې نوم ورکو رائټ کلیک رینیم ټوټل. شیټ 1 نیم چې ده جنوري رینیم JANUARY. شیټ 2 نیم فبروري ده FEBUARY فبروري. او شیټ 3 مارچ ده MARCH مارچ. ښه د دې نه وروسته به اوس دلته څو میاشتې دي 1 2 3 منث دي. دلته به 3 منث ورکو ټوټل کې 3 منث. که دلته تاسو 4 منث کار کړی او 4 منث به ورکوئ که 6 او 7 څومره وي. اوکې د دې ورکولو څخه وروسته ټول سیلري سلیکټ کوو. ډاټا ته ځو کنسولیډیټ کلیک کوو. فنکشن نه ورته فنکشن انتخابولی شو. دا کټ کول غواړئ ایوریج بسل غواړئ میکس غواړئ مین غواړئ پروډکټ غواړئ. پر ایگزامپل سم دا کلیک کوو. لومړی ټیبل 1 دا شیټ 1 کلیک کوو. ټول سلیکټ ایډ. بل شیټ کلیک کوو بیا ایډ. همداسې بل کلیک کوو ایډ.
کریټ لینک ټو سورس ډاټا د دې مطلب دا ده که چېرته دلته ټیک مارک موجود و د دې شیانو د ټوټل سره لینک جوړیږي یعنې رابطه جوړیږي کله تاسو په معاش کې کموالی یا زیاتوالی راولئ په ټوټل کې ډایرکټ تغییر راځي که چېرته دلته ټیک مارک موجود نه و کله چې تاسو په معاش کې کموالی زیاتوالی راولئ بیا ټوټل کې تغییر نه راځي دلته ټیک مارک باید موجود وي دې څخه وروسته دا اوکې کوو اوس ډایرکټ دلته نومبر ورکو سیلري اسد 1600 روپۍ اخیستې دي څنګه اخیستې دلته کلیک کوو 5600 6000 6000 ټوټلی دا جوړې شوي دي او همداسې جمیل 15500 اخیستې دي دا یې جمع کړي دی راته هر یو والا معلومه غواړي اوکې اوس کله موږ پر اگزامپل احمد معاش کې تغییر راولم 9000 مې کو ټوټل کې ډایرکټ تغییر راځي یعنی د دې آپشن مطلب دا و کنسولیډیټ کې دا کریټ لینک ټو سورس ډاټا که چېرته ټیک مارک موجود و کله چې تاسو په هغه کې تغییر راولئ ټوټل کې ډایرکټ تغییر راځي یعنې په سیلري کې تغییر راولئ ټوټل کې تغییر راځي